أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون هو الذي خلقكم من طين ثم قضى أجلا وأجل مسمى عنده ثم أنتم تمترون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأنعام دا مکی سورت تے او دا سورة حشر نورستو نازل شوی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ فرمائی کہ دی سورة الأنعام خصوصیت دا دی چې دا د یو څو آیاتونو نه علاوه نور ټول سورة الانعام دا په یو ځای باندې په مکه کې نازل شوی دی ټول سورة انعام سوا د یو څو آیاتونو نه نور ټول په یو ځای باندې په مکه کې په نبی علیه السلام باندې نازل شوی دی او د دې د نزول په وخت باندې او یا زره فرشتي چې هغه تسبیح ویله د الله نازل شوی او یا زره فرشتي د دې صورت سره نازل شوی دی او تسبیح ویله دغه رنګ فرمایي دا صورت توحید په ټولو اصول باندې مشتمل دی یعنی توحید چې څومره اصول دي نو په دې صورت مبارک کې چې کوم دی هغه ذکر دي او د دې صورت د فضایلو په باب کې چې کوم دی نبی علیه السلام فرمایي چې څوک د سورة الانعام د ډومبني درې آیاتونه تر الحمدلله الذي رواخلی تر ما تکسبون پورې دا درې آیاتونه څوک ولولي د دې تلاوت وکړي نو الله جل شانه 40,000 فرشتي مقرر کړي وي دغه تلاوت کوونکي دپاره 40,000 فرشتي الله مقرر کړي وي دغه تلاوت کوونکي دپاره چې تر قیامت پورې دغه 40,000 فرشتي د دې تلاوت کوونکي دپاره نیکی لیکي خو د خپل عبادت په مقدار باندې څومره چې دغه 40,000 فرشتي عبادت کوي نو د خپل عبادت په مقدار باندې د دغه تلاوت کوونکي په عمل نامه کې ثواب لیکي او د قیامت پر ورځ به ورته الله پاک جل شانه فرمایي دغه تلاوت کوونکي ته او حدیث کې دا هم راځي چې دغه فرشتي نیکی هم لیکي او الله جل شانه یو فرشته چې کوم دی مقرر کړی د الله ځمکې ته راکوزه کړي او د هغې سره د اوسپنې یو ګروز وي چې کله شیطان د دې تلاوت کوونکي په زړه کې وسوسه ور اچوي نو دغه فرشته راکوزه شي په ګروز باندې ووخي دا شیطان په ګروز باندې ووخي نو دا کم سړی چې د دې تلاوت کوي درې آیاتونه تلاوت کړي وي نو دغه فرشته د په حفاظت کې ولګي چې کله شیطان د په زړه کې وسوسه اچوي نو دغه فرشته راکوزه شي د شیطان په ګروز باندې ووخي چې د هغې د وجې نه د دغه تلاوت کوونکي او د شیطان په منځ کې اویا پردې الله پیدا کړي اویا پردې الله پیدا کړي او الله جل شانه به دته په ورځ د قیامت فرمایي چې زما بنده زما په سوري باندې ځه او زما د جنت میوې خورا او زما بنده زما د جنت میوې خورا د سلسبیل په اوبو باندې غسل کوا ته زما بندې او زه ستا پروردګار دا د دې صورت برکت دی چې دا یو صورت د دې صورت صرف دا درې آیاتونه څوک تلاوت کړي دا دومره فضیلي او ابی بن کعب رضی الله عنه فرمایي چې څوک دا غون صورت چې کوم دی تلاوت کړي نو نبی علیه السلام د ده په باره کې فرمایي چې اویا زره فرشتي د سورة انعام د آیاتونو په مقدار باندې په سورة انعام کې 565 آیاتونه دي د دې په مقدار باندې تر قیامت پورې د دې سړي لپاره د مغفرت دعاګانې کوي
د مغفرت دعاګانې کوي. نو دا د دې فضایل شو. د دې صورت شروع دا د الحمد نه شوی چې الحمدلله تمام تعریفونه لله خاص الله پاک لره دي. نو د دې صورت شروع د الحمد نه شوی دی چې ټول تعریفونه الله پاک لره دي. نو دا خبر دی او دې کې تعلیم ورکول دې طرف ته چې ټول تعریفونه الله لره دي. مخلوق ته انسانانو ته دا خبر ورکول دي او تعلیم ورکول دي چې ټول تعریفونه الله لره دي. نو کو څوک د الله تعریف کوي او کو د الله تعریف نه کوي خو الله تعالی په خپل باندې محمود دی. هر ځای کې د الله جل شانه صفاتونه کیږي. خو دې خاص طرز کې دې طرف ته اشاره ده چې قرآن مجید په یو خاص طرز باندې دا صورت ذکر کړی دی. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې کو څوک تعریفونه کوي او کو څوک تعریفونه نه کوي خو د الله تعریف پکېږي الله محمود دی. ځکه چې الله تعالی خالق دی، مالک دی، رازق دی او دا څومره څیزونه چې پیدا شوي دي په خپله باندې نه دي پیدا شوي، الله پیدا کړي. د دې ټولو څیزونو خالق، مالک، رازق دا الله دی. او دې آیاتونو کې تاسو ته موږ توحید ذکر دی چې الله یو ومنئ، دا الله د یووالي ذکر دی پکې. نو چې دا ټول تعریفونه الله لره شو، ځمکه او اسمانونه او دغه رنګې سمندرونه، انسانان او جنات دا ټول الله پیدا کړي دي. نو د دغه الله حق دا دی چې د دغه یو الله عبادت وشي، د سره څوک شریک جوړ نه کړی شي. لکه څنګه چې ډېر قومونه داسې دي چې هغوی ځان له چې کوم دی خدایان نیولي، لکه مجوسیان چې دي مجوسیان، نو دوی دوه خدایان نیولي دي، یو ته یزدان وي او بل ته اهرمن. یزدان ته د خیر خدای وي، یعنی د خیر چې څومره کارونه کیږي، نو مجوسیان وي آتشپرست، څوک چې د نور دغه د اور عبادت کوي. دوی وي زموږ دوه خدایان دي، یو یزدان دی او دویم اهرمن دی. نو یو زموږ د خیر خدای دی، یو زموږ د شر خدای دی. څومره د خیر کارونه چې کیږي نو دا یزدان کوي، او څومره د شر کارونه چې کیږي، بیماری راځي، مرګ راځي، دشمنی جوړیږي، نو دا اهرمن کوي. او دغه یزدان د دې بل نوم علی نور او د اهرمن ته ظلمت وي. دغه رنګ په هندوستان کې د پاکستان او د هندوستان د جدای نه مخکې په دې کې تقریبا 22 کروڑ آبادي وه، او په دغه 22 کروڑ آبادو کې په دې کې 33 کروڑ بوتان چې کوم د خلکو جوړ کړي، د 33 کروڑ خدایانو عبادت یې کوي. یعنی د یو کس یو نیم خدای رسېدو په عبادت باندې. دغه رنګې آریا سماج دا هم په هندوستان کې یوه ډله ده. نو هغوی الله یو ګڼي، یو چې الله یو دی، خو ورسره یو بله غلطه عقیده لري. هغوی وایي چې الله مادې ته محتاج دی، ماده نه د هر یو څیز خپله ماده میټیریل وي، دې ته الله محتاج دی. لکه څنګه چې کولال خټې ته په لوښو جوړولو کې خټې ته محتاج دی، خټې نه دې لوښي جوړي، وي دقسې الله مادې ته محتاج دی. او دغه رنګې الله پاک روح ته محتاج دی. نو دا غلط عقیده لري، دا غلطه عقیده ده. لکه الله الصمد، الله بې نیازه دی، هیڅ چا ته حاجت نشته دی، هیڅ څیز محتاج نه دی الله پاک. عیسایان هغوی د تثلیث عقیده لري. او دغه رنګې بیا مشرکین مکه په خدای د خدای په دې تقسیم کې ډېر سخاوت کړی دی. هغوی ګټې ته هم خدای ویلی دی، خو چې د ښکلې کاڼي لیدلې دي د هغې عبادت یې هم کړی دی، د ونې د بوټي عبادت یې هم کړی دی. د هر یو څیز مشرکین مکه چې هغوی بیا ډېر په دې کې د خدای په دې تقسیم کې ډېر سخاوت کړی دی. هر یو څیز چې کوم شی خوښ شوی دی بس هغې خپل معبود جوړ کړی دی. نو فرمایي چې دا هر څه الله پیدا کړي دي، خالق هم الله دی، مالک هم الله دی، رازق هم الله دی، او الله دې ټولو څیزونو ته محتاج هم نه دی. نو د الله سره په خدای کې هېڅوک شریک نشته دی. نو دلته فرمایي چې الحمدلله تمام تعریفونه لله خاص الله د پاره دي، الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه، والارض او ځمکه. نو اسمانونه ودي او ځمکې ودي. دلته الله پاک جل شانه اسمانونه جمع راوړی ده، سماوات سمای نه دی ویل، دا سماوات ته سما جمع ده. نو اسمان نه دی ویل، اسمانونه ویلي دي. او ارض ځمکه دا الله مفرد او واحد راوړی دی. دې کې دې طرف ته اشاره ده چې
د قرآن د نور آیاتونو معلومیږي او الته ځمکې و ذکر دي او دلته کې یوه ذکر ده اسمانونه و ذکر دي دې کې دې خبرې طرف ته اشاره ده چې اسمانونه د یو بل په شان دي نه دي جدا جدا دي شکل او هیئت جدا جدا دي او ځمکې دا هم مثل دی یو شان دي نو د دې وجه نه الله پاک جل شانه ځمکه مفرد او واحد راوړې ده اسمانونه جمع راوړي دي وجعل او ګرځولي ده پیدا کړي دي الظلمات تیارې والنور او رڼاګانې ظلمات تیارې ته ویلی شي تیارو ته تیارې پیدا کړي او نور رڼا ته ویلی شي نو دلته کې ظلمات جمع راوړې ده جمع ذکر ده او نور چې دی نور دا واحد یو ذکر دی وی د دې جواب دا دی چې نور تعبیر دی د صراط مستقیم نه صراط مستقیم نیغه لار د اسلام لار د قرآن لار دا یو لار وي یعنی اسلام او صراط مستقیم دا یو ده نو د دې وجې نه نور ذکر کړلی رڼا یو ذکر کړی ده ځکه چې د اسلام لاره خو یوه د صراط مستقیم دی او ظلمات تیارې ډېرې دي ضلالتونه ډېر دي کفرونه ډېر دي څوک عیسایان دي څوک یهودیان دي څوک مشرکان دي نو کږې لارې ډېرې دي نو ظلمات تعبیر چې کوم دی په غلطو لارو سره کړی دی نو غلطې لارې خو ډېر شي دي او حق لارې یو د اسلام د دې وجې نه نور د رڼا دی چې کوم دی مفرد ذکر کړی ده او ظلمات تیارې جمع ذکر کړي دي او دلته کې وی ظلمات تیارې د مخکې ذکر کړي دي نور وروستو ذکر کړي دي دې کې دې طرف ته اشاره ده چې دا دنیا ټول په ټوله تیاره ده او په دې کې د رڼا مواد ډېر کم دي د رڼا مواد پکې کم دي اصل په دې دنیا کې تیاره ده لکه څنګه چې شپه شي نو اصل تیاره ده خو چې سړی لیټ ولګي لیټو نو رڼا شي پکې نو د دې وجې نه اصل تیاره ده خو رڼا به په څه څیز باندې کېږي د دې وجې نه تیاره مخکې ذکر کړل دا رڼا یې وروستو راوړل نو الله فرمایي الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله لره دي الذي الله هغه ذات دی خلق السماوات چې پیدا کړي دي اسمانونه والارض او ځمکه وجعل الظلمات او ګرځولې دا جوړه کړې دا پیدا کړې دا تیارې پیدا کړې دي تیارې والنور او رڼا ثم الذين بها کسان کفروا چې کفر کړي دي بربهم د خپل رب سره يعدلون غیر الله برابري دا کافران د خپل رب سره غیر الله چې دې د بل چا عبادت کوي نو هغه د خپل رب سره برابري نو الله او غیر الله برابر نه دي نو دې آیاتونو کې د توحید حقیقت الله جل شانه واضح کړی دی هو الذي الله هغه ذات دی خلقا چې پیدا کړی دی کوم تاسو د پاره خلقاکم خلقا چې پیدا کړی کوم تاسو لره من طین د خټینه الله پاک جل شانه تاسو د خټینه پیدا کړی حضرت آدم علیه السلام الله جل شانه د خټینه پیدا کړی ابو موسی اشعری رضی الله عنه فرمایي چې حضرت آدم علیه السلام د شپېتو قسمه خټینه خورینه الله پیدا کړی د ټول ځمکې نه خوره چې کوم دی غونډه کړل شپېته قسمه خوره هغه بیا چې کوم دی خټه کړله او به پکې واچولې هغه بیا واغږله او د هغې نه وروستو مکمل چې واغه خمبیره کړله د هغې نه وروستو بیا حضرت آدم علیه السلام جوړ د هغې نه وروستو پکې الله پاک جل شانه روح ور واچو وی د شپېته قسمه خورې نه الله پاک حضرت آدم علیه السلام جوړ کړی دی نو انسانان د شپېته قسمه خورې نه پیدا دي نو بعضې انسانان توري دی خټه توره وه بعضې سپینې خټه سپینه وه بعضې چې کوم دی نرم مزاج وي نو خټه نرمه وه بعضې چې کوم دی سخت مزاج وي نو خټه سخته وه بعضې چې کوم دی پاکانی خوی حسلت پاک وي نیکانی نو خټه پاکه وه او بعضې داسې وي چې هغې بدانی پلیتانی نو خټه پلیته وه نو انسانانو کوم مختلف قسمه خلق دي خویونه جدا دي رنګونه جدا دي اوازونه جدا دي نو دا د شپېته قسمه خاورې نه حضرت آدم علیه السلام جوړ شوی اوس انسانان چې خوراکونه کوي ټول د ځمکې نه کوي د خاورې نه د خاورې نه یو څیز را زرغون شي انسان یې وخوري چې وخوري نو وړی تېره شي د هغې نه وینه جوړه شي د هغې وینې نه نطفه جوړه شي
نطفه د ښځې او د خاوند په ملاب سره رحم ته لاړه شي هلته د نوي انسان پیدا شي. نو انسانان دا ټول په ټول چې کوم دی د خاورې نه الله پاک پیدا کړي دي. نو فرمایي الله هو الذي الله هغه ذات دی خلقکم چې تاسو پیدا کړي من طین د خټې نه ثم قضا بیا مقرر کړي دي اجلا نیټه د مرګ. د دوړو آیاتونو خلاصه دا ده چې د مخکې آیات لومبي آیات کې عالم کبیر ذکر دی. د عالم کبیر ابتدا ذکر ده. عالم کبیر غټ عالم او د وروستو آیاتونو کې عالم صغیر ذکر دی. صغیر وړوکی عالم. نو انسان په خپل باندې وړوکی عالم دی ځکه د ابتدا مشته دی انتهای هم شته دی. ابتدا د حضرت آدم علیه السلام نه شوې ده او بیا وروستو انسان چې کله پیدا شي ابتدا وشي نو ابتدا هم شته دی. او دغه رنګې عالم کبیر چې دی نو د انسان نه علاوه چې د څومره عالم دی دا لوی عالم دی د عالم کبیر ویل شي. اسمانونه دي ځمکه ده دغه رنګې په دې کې انسانان دي پیریان دي ځناور دي نو ټولو د عالم کبیر ویل شي او په خپله د انسان ته عالم صغیر ویل شي. نو په دې لومبي آیات کې الله پاک جل شانه د عالم کبیر د هغې ابتدا ذکر کړه. د هغې ذکر یې وکړو چې خلق السماوات والارض الله هغه ذات دی چې اسمانونه او ځمکه پیدا کړي دي. وجعل الظلمات والنور او تیارې او رڼا یې پیدا کړې ده. د هغې ذکر پکې شو. د عالم کبیر ذکر پکې وشو او د هغې ابتدا ذکر شو. د الله پیدا کړي دي د نش نشته کړي دي. په دې دویم آیات کې هو الذي خلقکم الله هغه ذات چې تاسو پیدا کړی من طین د خټې نه. نو په دې کې عالم صغیر ذکر دی د انسان ذکر دی پکې چې انسان الله پیدا کړی دی او د عالم صغیر ابتدای ذکر کړل چې د ابتدا شوی ده چې د کوم څیز ابتدا وشي د نش نشته شي نو بیا خامخا پناه کېږي. اوس د دې دواړو د انتها دپاره الله پاک جل شانه د دې دواړو د انتها دپاره دوه منزله ذکر کړي. انتها د دواړو دپاره دوه منزله دي. لومبنی منزل هو الذي الله غزاد دی خلقکم چې تاسو پیدا کړی من طین د خټې نه. نو انتها دپاره دوه منزله دي. ثم قضا اجلا بیا مقرر کړي دي اجلا نیټه د مرګ. نو د اجلا نه مراد نیټه د مرګ ده. نو مخکې د انسان ابتدا ذکر شو چې الله پاک جل شانه فرمایي چې ما تاسو د خټې نه پیدا کړی نو ابتدا ذکر شو. ثم قضا اجلا بیا مقرر کړي دي اجل د مرګ نیټه. د انسان انتها هم ذکر شو. ابتدا هم ذکر شو انتهای هم ذکر شو. د عالم صغیر الله تاسو پیدا کړی او تاسو د لپاره نیټه هم مقرر کړې ده د مرګ چې مړی به الله ته ټیم معلوم دی. نو ابتدا هم ذکر شو انتهای هم ذکر شو. اوس د عالم کبیر انتها هم ذکر کړي. واجل مسمى واجل مسمى او الله مقرر کړی دا واجل مسمى او یو نیټه مقرر ده. واجل مسمى یو نیټه مقرر ده عنده د هغه په نسبت باندې الله په نسبت باندې د عالم کبیر د پرشا قیامت. واجل مسمى او یو نیټه مقرر ده عنده د هغه په نسبت باندې د قیامت. نو د قیامت نیټه هم مقرر شوله. نو د عالم صغیر ابتدا ذکر شوله بیا انتها ذکر شو. ثم قضا اجلا سا د عالم کبیر ابتدا ذکر شو چې الحمدلله الذي خلق السماوات والارض الله غزاد چې پیدا کړی دي اسمانونه او ځمکې. ابتدا هم ذکر شو. واجل مسمى او یو نیټه مقرر ده په نس د هغه باندې د قیامت. نو انتها هم ذکر شوله. ابتدا هم ذکر شوله او د عالم کبیر د انسان نه علاوه قیامت شراشي د ارس به ختم شي کنه. نو انتها هم د عالم کبیر انتها هم ختم جوړ شو. اسمانونه به راوغورځېږي ځمکه به چې کوم دی ختم شي په دې به اور ولګي په سمندرونو باندې ستوري سپوږمۍ د هر څه به دړې وړی شي په قیامت کې. نو قیامت دا انتها د عالم کبیر. نو انسان خپل ابتدا ولیدله خپل ابتدا د سوچ وکړي او زموږ د مخې دنیا انسانان چې کوم دی وفات کیږي مړه کیږي او په خپل اوږو باندې موږ جنازه چې کوم دی کیدو قبرستان ته ووسو په خپل سترګو باندې اینو. نو الله وایي چې د عالم صغیر ابتدا دې لیدلې ده انتها دې ولیده کس په خپله باندې خښ کې د انتها دې ولیدله. نو د دې نه قیاس وکړه په دې د عالم کبیر په انتها باندې چې قیامت هم دغه شانتې راشي. څنګه چې دا انسانان ویني چې مړه کیږي مما ته
څوک چې مړ شو فقد قامت قیامته نو په تحقیق سره په باندې قیامت قائم شو. دا وړوکی قیامت کوم سړی چې مړ شو په باندې قیامت قائم شو. غټ قیامت بیا وروسته قایمېږي، هغه الله ته علم دی. په دې پوه شو لومبي کې په دې لومبي آیات کې د عالم کبیر، عالم کبیر تاسو د انسان نه علاوه د سچې د عالم کبیر دی، دا غي ذکر وشو، ابتدا ذکر شولا. په دې دویم آیات من توینه پوری د عالم صغیر ابتدا ذکر شولا چې دی الله پیدا کړی دی. ثم قضى اجل دا د عالم صغیر انتها شو، او اجل مسمى او دا د عالم کبیر انتها شولا چې دا پیدا شوی دی دا به ختمي. چې کله دا سيزونه پیدا شوی دي او د دې ټولو خالق مالک رازق الله دی او الله شته محتاج نه دی، هر څه په خپل قدرت طاقت سره کوي. هم د دک یو الله د عبادت وکړل شي، بل څوک د الله سره په عبادت کې شریک نه کړل شي. واجل مسمى او یو نیټه مقرر ده د قیامت عنده د هغه پنځ د الله پنځ د قیامت علم د الله نه علاوه هیڅ چاته نشته دی. اگر چې علامات ذکر دي خو مخصوص ورځ کال چې په دې کال کې به قیامت صرف الله ته پته. ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ په قیامت کې چې کله تاسو په خپل باندې مړی اینه د عالم صغیر ابتدا دی اولیدله، انتها دی اولیدل چې ستا په مخ کې انسان مړ شو قبر ته دی کوس کو، او د عالم کبیر ابتدا ته ذکر شوله، نو د دینه په خپل باندې اندازه ولګو چې د قیامت په یو ورځ راځي. نو الله فرمایي ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ په قیامت کې، په قیامت پر اندو کې تاسو بیا هم شک کوئ. الحمدلله الذي تمام تعریفونه خاص الله د بار دي، الذي الله ذات ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا، وجعل الظلمات او پیدا کړی دي تیارې والنور او رڼا، ثم الذين بها کسان کفروا چې کفر کړي دي بربهم د خپل رب سره يعدلون غیر الله برابر وي، غیر الله ور سره برابر وي. هو الذي الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی من طین د خټینا، ثم قضى اجلا او مقرر کړی دي، ثم قضى به مقرر کړی دي اجلا نیټه د مرګ. الله پیدا کړی مې د مرګ نیټه د مقرر کړل، په دې نیټه به مړ کېږي. واجل مسمى او نیټه مقرر کړی دا د قیامت عنده پنځ د الله، پنځ د الله یا د الله سره نیټه مقرر ده. ثم انتم تمترون بیا تاسو شک کوئ په قیامت کې. الحمدلله الذي تمام تعریفونه خاص الله لره دي، الذي الله غزاد دی خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا، چې د کوم سیز ابتدا وي د به انتها خامخا وي، دا سیز به حادث وي دی به ختمیږي، چې کوم سیز د نشنال شته شوی دی کنه نو هغه به ختمیږي، چې کوم سیز نو الله پیدا کړی دی دی پیدا شوی دی نو دی به خامخا ختمیږي. دا صرف یو ذات دی الله رب العزت چې قدیم ذات دی، دغه نه انتها شته دی نه ابتدا شته دی، همیشه وو موجود دی او همیشه د پاره به هغه باندې زوال نه راځي. نور د الله نه علاوه د سچ دي دا ټول به کوم دی الله جل شانه ختمي. خلق السماوات الحمدلله الذي تمام تعریفونه الحمدلله تمام تعریفونه خاص الله د بار دي، الذي الله غزاد ته خلق السماوات چې پیدا کړی دي اسمانونه والارض او زمکا، وجعل الظلمات او پیدا کړی دي تیارې والنور او رڼا، ثم الذين بها کسان کفروا چې کفر کړی دي بربهم د خپل رب سره يعدلون دوی غیر الله برابر وي. هو الذي الله غزاد ته خلقکم چې تاسو پیدا کړی من طین د خټینا، ثم قضى اجلا به مقرر کړی دي نیټه د مرګ، به مقرر کړی دا نیټه د مرګ، واجل مسمى او مقرر کړی دا نیټه د قیامت عنده پنځ د الله باندې. ثم انتم تمترون بیا هم تاسو شک کوئ په قیامت کې. سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.